روپۍ باندې خرڅ شوي دي او بیا دا ورته ویل شوي دي چې مړی پورته کړي پر دې باندې زموږ جنجال دی موږ مړی هېچاته نه ورکوو موږ ته یې پلار ویلي دي د دې سره ظلم شوی دی ناجایز شوی دی چې چا ویشتلی دي پر څه شي باندې ویشتلی دي ولې ویشتلی دي د دې حساب موږ غواړو او د دې مجرم غواړو چې چا ویشتلی دي او دا مجرم غواړو چې د چا په اډر کې ویشتلی دي دلته سوداوې شروع دي هره ورځ موږ دا رقم ورو د هېچا خبره مه منئ ټوله یو عکس دوستانو دا پر ټولو باندې دا نن پر یوه باندې دا سبا پر بل چې موږ به دا کله درواغ وایي نو موږ به څه وره پر مخ باندې مشرتوب وکړو دا نه مشران دي دا نه ولکه یوه معنا لري دا خرڅ شوي خلک دا په ګاډیانو په دې شیانو سودا یې ورسره کوي نو دا لږ ته وبداول مخامخ کوږ دي او دا ظالمان وایي چې موږ په دغه ویشتلی دي په مټر ورسوي دوی دا مني نه مخامخ ظلم شوی دی باید معیار وشي په خواص کې پسې دا کار وکړي مکمله کمبینټ پرې بدل شي باید د دې کمبینټ بدل شي موږ د هغه برګډیر صاحب څخه خواست وکړو چې باید ستا خپل خلک ونیول شي عوام ته دې لاسه ورکړه بدل شه ته راولاړ شوې پر دا ځای باندې پر هغه کمبینټ به ته ځې تا قتل کړی دی تا یو مظلوم وژلی دی بس یې که د دې پلار په زخمیانو اخته کړه کار هوسه بله هوسه یوه موږ یې پورته کوو حبیب الله اول موږ ته حفیظات حبیب الله پر دا دی دا هلک ته وګوره دا دی دا ګولۍ د دې ځای وتلې ده پکچر دی تر دې ځای راوتلې ده دوی وایي دا موږ په مټر ولې دا د ګولۍ خپل شروعی واضح دی عبدالولي ورپې منډولي خبره کوم دا لار موږ پر دې بنده کړې ده چې دغه ارمي راغلې ده پر دې دروازه باندې پلار زوی راوښتله دوی ټکان پر وکړله پر ګاډۍ باندې ګاډۍ ټایرونه یې وویشتله او بیا پر پلار زوی یې وویشتې زوی یې په شهادت ورسېدی پلار یې اوس هم په هسپتال کې پروت دی او پر هغه سربیره خلک راولاړېږي په 6 لکه او 15 لکه فیصلې پر کوي موږ د چا فیصله نه منو د هېچا فیصله نه منو قاتلان دې ګرفتاره شي په وړاندې بدل شي پخوا چې به یو سړی وویشته سو هغه به بدل سولو سزا به سولو اوس پر هغه سربیره دی په هسپتال کې ولاړ دی او زموږ خلک فیصلې ورسره کوي د هېچا فیصله موږ نه منو ته څونه غونډاتې دلته راغلی پاک ارمي نوم دې پر ځان ایښی دي او ته دا کارونه کوې نو به دې د اخرن څه عادي د اخرن به دې څه عادي څه ځان ته پاک ارمي وایه موږ د قاتلان ګرفتاره غواړو د دې کورنۍ ته دې څه شي ورکوي ته صداقت د دنیا ورکړه دی په راژوندی کېږي نه په راژوندی کېږي موږ انصاف غواړو زموږ سره ظلم شوی دی پر دا باندې زه نن وایم د ښار که مشران دي که خانان راشي چې د دې غم دې وخوري دا ماشوم په دوه خوا ګاډي را روانه ده سر خلاص که دا ماشوم پیدل را روان دي د پلار سره غوټۍ راخیستې ده اپسي والا ګاډي ته لاس ورکړی دي ګاډي یې نه ورته ودروله میجر اسد دی میجر طارق دی دا اکثر راووتلو سر خلاص فایر یې وکړي نور موټران کې ګولۍ لګېدلې دي په دې ماشوم په پلار کې ګولۍ ولګېدې ماشوم په شهادت ورسېدی او پلار یې په هسپتال کې زخمي پروت دی نو دغه ماشوم دغه حالات زموږ د علاقې دغه حالات زموږ د پاک فوج دغه د نګراني ده چې موږ ته دوی راکړې ده په دغه حال باندې دغه د اتو کالو ماشوم یې په شهادت ورساوی دغه زموږ د دروازې دغه حالات د دې مشرانو چې موږ راځو دي بیا فیصله کړې ده په 4 غنټې کې بیا وایو ډي سي سره موږ دغه وکړي بس موږ خپل سړی سپارو ښار ته بهی دا زموږ د ټولو بچی دي موږ د دې دپاره راوتلي ورور موږ د دې فوج غونډګي دلته نه غواړو په هېڅ صورت حال باندې نه غواړو بهی دا ماشوم چې د هر چا ماشوم دی دا صاحب زوی هم دی زما هم دی دا د ګډ ښار ماشوم دی دې ماشوم پر دغه باندې موږ هېڅوک سترګې نه شو پټولی ورور موږ دا برداشت کولی شو دا به تر هغه ساعته پروت وي سر خلاص کړي چې دغه چې زموږ کوم د دې مشرانو کوم مطالبه سر ته نه رسېدلې تر هغه ساعته پورې نه موږ روډ خلاصو نه موږ د چا خبره منو زما نوم سید علي دی موږ د لغړي اتحاد ترانسپورټ لغړي اتحاد مشر یم زه دا ماشوم
دغه پیرنګ کړي دي، یو ګاډی د انلسي وتلی ده او دوی عام خاص پیرنګ شروع کړي دي، نه د ماشین خوله ګوري نه شا ګوري، عام خاص یې پیرنګ شروع کړي دي. دا یو ماشوم ویشتلی سوی دی، شهید سوی دی، د دې پلار ویشتلی سوی دی او پلار یې په هسپتال کې پروت دی او په دې 15 منټه کې خلک